مسلمانان ورونو غواړئ چې د یوې هفتې نه واخله تر را روانې هفتې پورې ستاسو ټول صغیره یعنی واړه ګناهونه معاف شي. د دې څه طریقه ده؟ د دې طریقه په یو حدیث کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته بیان کړی ده. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته وفرمایل چې کوم مسلمان د جمعې په ورځ د سنت طریقې سره یعنی په سنت طریقه باندې غسل وکي او څومره چې د سنتو اهتمام وکي، څومره چې د بدن صفایي وکي یعنی سنت ادا کی، د هغې نه بعد د په خپل بدن باندې خوشبو استعمال کی، تیل استعمال کی، یعنی داسې خوشبو داسې تیل د استعمال کی چې هغه په طبیعت کې تازگی او په بدن کې چې کم ده خوشحالي پیدا کوي. یعنی داسې خوشبو استعمال کی چې هغه د په طبیعت کې هم تازگی پیدا کی او نور مسلمانانو ته هم د هغې نه تکلیف نه بلکې د هغې په طبیعت کې هم ورسره تازگی پیدا شي. ځکه بعضې خلک داسې خوشبو ولګوي، داسې پرفیوم، داسې سپری استعمال کی چې هغه په دغو ښه لګي، خو خوا کې چې ورسره نور کم مسلمانانی نور څومره خلک یې هغې ته تېنه تکلیف وي. نو عموما په کار د مسلمانانو ورونو چې داسې خوشبو، داسې تیل یا داسې سپری پرفیوم استعمال کړی شي چې د هغې نه نور مسلمانانو ته تکلیف نه وي. کله چې وی تیل او خوشبو استعمال کړي د هغې نه بعد د مسجد طرف ته را روان شي او مسجد طرف ته چې کله راشي د مسجد ته داخل شي او د په خلکو کې تفریق یعنی خلکو ته تکلیف پیدا نه کی. تکلیف څنګه پیدا نه کی؟ بعضې خلک داسې وي چې هغې کله د خطبې ټیم یا مونځ ته چې کم ټیم د امام سره چې کم مونځ کېږي دې ته ټیم نږدې شي نو دی را روان شي چې بیا کله راشي نو مسجد ټول ډک وي، دی د خلکو په اوږو د پاسه د خپې اړی د خلکو په دې منځ کې ورننوځي او خلکو ته تکلیف پیدا کوي. بلکې دا سړی چې دی خلکو ته تکلیف هم ورنه کي، په خلکو کې تفریق هم پیدا نه کي، د خلکو په منځ کې ورنه ننوځي بلکې په وخت مسجد ته ځان راورسوي او د خپل وس مطابق سنت او نوافل ادا کی. هغې نه بعد امام صاحب سره نږدې کینی او خطبه واوري، په سنت طریقې سره د خطبې چې کوم آداب دي په هغې سره دی خطبه واوري. هغې نه بعد منځو کې را روان شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دغې مسلمان د دغې جمعې نه واخله تر راتلونکې جمعې پورې چې څومره صغیره یعنی واړه ګناهونه دي دا به ورته الله رب العزت معاف کړي. نو مسلمانانو ورونو الحمدلله ثم الحمدلله موږ او تاسو ټول د جمعې مونځ کوو، خو که چېرته موږ په دغه طریقو باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته بیان کړي موږ ته یې وښودلې په دې طریقه باندې که چېرته موږ دغه جمعه ادا کړه، د جمعې دغه فرایض او نوافل چې کوم دي سنت چې څومره دي دا مونږ ادا کړل په دغه طریقه باندې، نو امید دی چې الله رب العزت به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان مطابق زمونږ د دې جمعې نه واخله تر راتلونکې جمعې پورې ټول واړه ګناهونه معاف کړي. مونږ او تاسو سوچ وکړو چې ګناه څومره عام شوې ده، قدم په قدم ګناه ده، بدنظري ده، دا صغیره ګناهونه خو نن سبا دومره عام دي چې په دې کې هر سړی مبتلا دی، د هر سړي نه دا سرسرد کیږي، د هر سړي نه صغیره ګناهونه کیږي، انسان د ځان نه خبر هم نه ګناه وشي. نو که چېرته مونږ دغه طریقه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته وښودله دا زمونږ په زندګۍ کې راغله نو په دې سره به الله رب العزت زمونږ دا ګناهونه هم معاف کړي، د ټولو نه هم خبره ده چې سنت به هم ادا شي او په دې باندې به الله رب العزت موږ ته ډېر اجرونه راکړي. الله رب العزت په دې طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اول ماله بیا تاسو له ټولو امت مسلمه له د عمل کولو توفیق راکړي. کوشش وکړئ دغه پیغام د نورو مسلمانانو سره هم شریک کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.